الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ډیرو قدرمنو د دې علاقې معزز مکرم ځوانانو او سپینګرو د ټولو نه مخکې هغه هلکان چې هغوی حفظ وکړه، نظره یې وویل، هغوی ته د هغوی استادانو ته د هغوی والدینو قریبانو دوستانو ته د زړه د کومې مبارکباد وایم. د الله رب العالمین دربار عالیه کې خواست کوم چې الله دې دا عمل د دې هم قبول کړي او د دې د والدینو د سر د تاجو ذریعه الله دا وګرځي. ځکه یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کم الک یا کم جنې چې قرآن کریم زده کې قرآن کریم ووایي، د دې مور پلار ته به الله یو تاج په قیامت کې ورواغوندي چې د هغه تاج د ملغلرې رڼا هغه به د دې لمرو د رڼا څخه هم زیاتې که ستاسو په کورو کې وي. بالفرض ستا کور ته لمر راکوز شو، څومره رڼا به وي، نو د دې تاج د یوې ملغلرې رڼا به د دې نه زیاتې. او هغه قاری د قرآن چې قرآن یې ووایه، هغه ته به الله وایي ته د دې جنت په وړو ته د جنت هغه درجو ته خیږه، اقرأ ورتل، قرآن وایا او ښه رو رو یې وایا، ورتقي او مخته خیږه، ستا مرتبه ستا منزله په نیز د آخري آیت ته چې ته وایې، آخري آیت ته ووایه، دقه به ستا درجه یي، دا به ستا مرتبه یي. الله رب العالمین دې د دې د اعمال ټول په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او الله دې دا زموږ دپاره د سبب نجات وګرځوي. کم آیت کریمه چې ما ستاسو مخې ته ووایم، دې کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غټ فضائل الله بیان کړي دي. هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې په کوم چا باندې مونږ کلمه ویلې ده او سړی تر هغه وخته پورې مسلمان کیږي نه چې په محمد رسول الله باندې اقرار ونه کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه چې مونږ ووایو د دوه کارو اقرار مونږ وکړي. یو، لایق د عبادت به زما څوک وي؟ الله. د الله نه بغیر به بل څوک شریک ومنم. لا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب، زه به د الله سره شریک نه جوړوم، خاص دی الله ته زه رابلم او خاص الله ته زما رجوع ده. یو خبره مونږ دا زده کړل. دویم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه طرز زندگی ده. ما کلمه وویله، زه به یو عبادت کوم د الله، خو د دې عبادت لپاره به طریقه څه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه راوړل سوی دین، دا به زما طریقه وي. نو دې آیات کې الله د دغه پیغمبر چې مونږ په چا باندې کلمه ویلې ده دا هغه غټ فضایل الله بیانوي. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے د دنیا مخلوقاتو یقینا را لی تاسو ته رسول یو عظیم الشان پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داغه ګڼ نومونه دي، هغه ته رسول ویل کیږي. رسول معنا د الله را لېږلی،
نبی هغه ته ویل کېږي معنا خبرداری ورکوونکی. محمد نوم دی، احمد نوم دی، ماحی نوم دی، حاشر نوم دی، عاقب نوم دی. دا شان نومونه د جناب محمد رسول الله ډیر زیات دي. رسول الله تاسو تراولېږي جاءکم رسول من انفسکم. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو د نفسونو نه دی، ملائک نه دی، نورانی نه دی، البته د صفت د نور دی. خپل دی خاکی مخلوق دی، د خاورو نه پیدا دی، پلار د خاورو نه پیدا او مور د خاورو نه پیدا و. دا سلسله د خاکیت کې دی راغلی دی، د اولاد آدم کې دی راغلی دی. لیکن د صفت هغه کې الله نورانیت یې ښیو، نور په اعتبار د صفت سره او بشر په اعتبار د ذات سره. نو ځکه الله وایي من انفسکم. په دې کې علماو یو بل قرت ذکر کړی دی، من انفسکم. رالی تاسو ته یو پیغمبر من انفسکم، بیا انفس په معنا د غورو سره، په تاسو کې ټولو کې غوره دی. جناب محمد رسول الله څنګه غوره دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه الله په دنیا کې در ټولو وروسته راولېږلم، خو په قیامت کې به در ټولو زه مخکې یم. آدم ومن دونه تحت لوائي یوم القیامه ولا فخر. آدم علیه السلام بیا تر آخري عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 انبیاء علیهم السلام دا به ټول زما در جنډۍ لاندې، ولا فخر، په دې زه فخر نه کوم، الحمدلله. دا ټول به محتاج یې ماته. د بخاري شریف یو اوږد حدیث دی، قیامت کې چې الله ته انسانان ودرېږي، یوم یقوم الناس لرب العالمین، چې کله انسانان ودرېږي د الله و مخې ته، او دا ورځ به ډېر د سختۍ ورځ وي او ډېره اوږده ولاړه به وي. هغه حدیث کې راځي په چا باندې به دومره غټه ولاړې لکه 1000 کاله، په چا باندې به دومره اوږده لکه 50,000 کاله. صحابه ول یا رسول الله دومره اوږده؟ نبی علیہ السلام الله پاک به په مؤمنانو باندې دغه اوږده ورځ دومره مختصره او دومره لنډه کی لکه د چې په دنیا کې یو فرض لمونځ کوي. فرض لمونځ د سهار لمونځ ډېر اوږد دی، او زمونږ په لمانځو باندې نن زمانه کې چې ښه قاري او ډېر قرت وکړي نو 15 منټه به د 2 رکعاتو ولګي، ورنه عام عادت دا دی چې 10 منټه ور باندې لګي. نو 10 منټه په دنیا کې تا ولاړه کولی شوه، په قیامت کې به الله دا اوږده ورځ ستا دپاره دا شان دي مختصره کړي لکه تا چې یو فرض لمونځ کاوه. نو بیا به ټول مخلوق سوچ وکړي، یو د بله مشورې وکړي چې کاش مونږ یو څوک الله ته شفیع کړی وای، هغه ته مو ویلی وای چې راشه د الله نه زمونږ دپاره سوال وکړه. نو خلک به ووایي یاره بل څوک خو نشتی که نه درځي پلار ته بابا جان ته لاړ شو. نو آدم علیه السلام ته به دا ټول مخلوق راشي. آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم انت ابونا، ته زمونږ پلار یې، فشفع لنا، زمونږ دپاره سپارش وکړه د الله و مخ ته. مونږ د دې ولاړې نه ډېر تنګ یو، ډېره اوږده ولاړه شوه. الله دې حساب وکړي چې پته ولګي دا سړی جنتي دی، دا سړی جهنمي دی. یو ډله به جهنم ته ځي، بله به جنت ته ځي، خو چې حساب زر غوندې شوی وای. آدم علیه السلام وایي ای بچو زه د دې لایق نه یم چې زه الله ته ووایم، ځکه الله ته خبره وکړم. الله پاک وایي آدمه ته هغه آدم یې چې ما درته وویل هغه دانه مه خوره په جنت کې او تا وخوړل. نو آدم علیه السلام ای بچو ستاسو د نزول د جنت د رایستلو ذریعه هم زه ګرځېدلی یم، زه سوال نشم کولی، الله ته شرمېږم. بیا به دا ټول مخلوق دوباره راسي نوح علیه السلام ته. نوح علیه السلام ته ابو ثانی ویل کېږي، د ټول عالم دویم پلار. ځکه آدم علیه السلام څه چې د نوح علیه السلام پورې 10 بیړۍ وې، څومره مخلوقاتو د نوح علیه السلام د کشتۍ نه علاوه په طوفان نوح کې الله ټول هلاک کړ. صرف د نوح علیه السلام د کشتۍ والا بچاو سوه. نو څوک وایي 6 کسان وه، څوک وایي 12 کسان وه، څوک وایي 8 کسان وه، څوک وایي د 100 نه بس زیات نه وو، دا په دې کشتۍ کې وه. بیا د دې کشتۍ نه الله پاک دا مخلوق راخور کړي. دا نوح علیه السلام 4 بچي وه، یو کافر مړ شو او 3 مسلمانان وه. په مسلمانانو کې حام، سام، یافس. نو په حام کې دا ټول حبش رااله، دا توران چې څومره دي د دې ممالکو افریقي ممالکو، او سام کې عرب رااله،
او دا پښتانه عرب دا خلک رااله او یافس کې یاجوج ماجوج چنایان دا پکې رااله نو دا هغه د نوح علیه السلام اولاده دي ټوله دنیا نن الله په دې باندې نیولې ده نو بیا به نوح علیه السلام ته راسي نوح علیه السلام ته ډېر غټ پیغمبر وې الله ستا ډېرې خبرې منلې وې ته زمونږ دپاره یو شفاعت وکړه چې الله پاک دا حساب زر وکړي نوح علیه السلام به وفرمایي اے اولاد آدم زه د دې مقام لایق نه یم الله پاک ما ته وویل لا تسألني ما ليس لك به علم د اقا چا په باره کې به زمانه تپوس نه کوې چې ستا دپاره په هغه باندې علم نشته ما د خپل زوی دپاره تپوس کړی و سفارش مو کړی و ان ابني من اهلک یا الله زما دا زوی من اهلی دا زما د اهل نه دی الله لیس من اهلک ستا د اهل نه دی ما د خپل بچي تپوس کړی و چې ربه دا زما بچی ولې مړ شو په دې طوفان کې نو الله پاک راته وویل چې اے نوح علیه السلام د دې ظالم تپوس کې دا خو کافر و نو نوح علیه السلام به جواب ورکړي چې زه د دې مقام لایق نه یم اذهبوا الى ابراهیم فانه خلیل الله تاسو لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته هغه د الله پاک دوست و الله په خلیل والي نیولی و واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله جو کړی و ابراهیم علیه السلام په دوستۍ باندې د دې متعلق علماو 12 یا 14 معناګانې د خلیل لیکلي دي خلیل شاته وایي خلیل بعض علما لیکي اقا څوک دی چې د میلمه نه تپوس نه کوي چې څه به خورې که به نه خورې موږ د پښتنو میلمه چې راشي که نه هلکه روټۍ دې خوړلې ده هغه وایي یا و یا نه نو که نه و نه موږ یې راوړو که نه ابراهیم علیه السلام به دا کار نه کوي بغیر د تپوس نه به میلمنو ته روټۍ راوړل ځکه دته خلیل وایي بعضې علما لیکي وایي خلیل هغه ذات دی چې د الله په نوم باندې ځان قربانوي مال قربانی واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله ابراهیم علیه السلام دوست نیولیو او د دې متعلق بیا علماو ناشنا واقع ذکر کړی ده ابراهیم خلیل الله جبرائیل علیه السلام یو ورځ الله پاک ته وویل یا الله تا دا ابراهیم خلیل ولی جو کړی دی څه وجه ده نو الله پاک ورته ویل چې اے جبرائیل زه په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر ګران یم ډېر ورته محبوب یم نو ځکه ما ابراهیم علیه السلام په دوستۍ نیولی دی جبرائیل علیه السلام وفرمیل یا الله پاک ته خو د هر چا خوښې د هر چا ستا سره مینه ده الله ولنا د ابراهیم چې څنګه مینه ده قشانې مینه د بل چا نه ده بیا جبرائیل علیه السلام د دې بس نشانی نو الله پاک ولو لاړ شه ابراهیم علیه السلام په پلانکی دشت بیابان کې ګډي بيزید سره یې ځان مور باندې وینا خالد د ومخت زمانم واخه الله بیا د ابراهیم علیه السلام شان ګوره چې ابراهیم علیه السلام سکی جبرائیل علیه السلام را لیم ابراهیم علیه السلام ګډي بيزید سره یې आवाज یې وکړي الله د الله رب العالمین نوم یې واخیستی ابراهیم علیه السلام پاسه دی شاوخوا یې وکتل چې دا څوک مهربان پیدا شو چې زما د رب العالمین نوم یې په دومره ښکلي انداز باندې واخیستی دا کم یو دی نن شاوخوا چې وکتل څوک نه ښکاري آخر حیران شو چې یاره دا و څوک ولې دا داسې زمانه وه چې ابراهیم علیه السلام تنې تنها و په دې ټول دنیا کې یوازې عبادت کوونکی د الله ابراهیم و نور ټول دنیا والا کفار وم الله یې نه مانه ابراهیم علیه السلام غږ ور وکړي اے د الله بنده په سترګو خو مه نه اښکارې یې څوک بیا زما د رب نوم واخه ما ته یې ډېر خوند راکړي جبرائیل علیه السلام غږ ور وکړي ځان یې نه دی ورباندې لیدلی غیبانه غږ دی ول اے ابراهیم زه ستا د رب نوم توړي مفت اخلمه مفت یې نه اخلم یو څه غواړم یو څه پیسې غواړم څه شی غواړم بیا به ستا د رب نوم اخلم ابراهیم علیه السلام هغه خپلې ګډې نیمه یې کړلې نیمه یو خوا ته وشړلې او نیمه د بلې خوا ته وشړلې ول زما د رب نوم نه اخلې مفت دا نیمه ګډې ستا شوې یو ځل د الله نوم واخه جبرائیل علیه السلام آواز وکړي الله
ابراهیم علیه السلام هغه ګډې پرېښودې دا شان دي او دا نیمې ګډې دا شان دي روانې کې روان دي ځان سره سوچ کوي چې دا به څوک وي چې زما د الله نوم یې واخلي په دومره خوند باندې بیا بې قراره شو اواز یې وکړي ول ای کسه ای سړی معلومیږي خو نه زما د رب نوم یو ځلې بیا واخم ما ته ډېر لذت راکړي ډېر خوند یې راکړي نو جبرائیل علیه السلام ځان نه دی ورباندې لیدلی بیا آواز ورته وکړي زه توړې ستا د رب نوم اخلمم مفت یې نه اخلمم څه شی غواړم ابراهیم علیه السلام سره یو امسا وه هغه د ګډو بیزو د څرېدو امسا وه هغه یې دا شانې ورارتاو کلم او دا ګډې بیزې یې ټولې دا شانې وشړلې ول دا ټولې واخه خو زما د رب نوم واخه جبرائیل علیه السلام د الله رب العالمین نوم واخستی الله ابراهیم علیه السلام روان شو ټولې ګډې د الله په نامه باندې قربان کې صرف د الله د نوم اخیستلو په وجه باندې جبرائیل علیه السلام مخې ته ورته رالی ورته ویې خندل ول مبارک شه ابراهیم ول څه چل دی ول ما د رب نه تپوس وکړي چې الله د ابراهیم په تا ولې ګران دی ول الله راته وویل دا ځکه چې زه ګران یم زه ورته محبوب یم خالص ما په نامه باندې به دوی قرباني کوي ته ورشه او ما وکتل ما تجربه کړ ابراهیم علیه السلام خالد الله په نوم باندې دومره قرباني ورکړ نن که الله ته کنزل کېږي ما او تا کې غیرت نه راځي د الله سره خلک شرکونه کوي ما او تا ته غیرت نه راځي د الله قانون ماتېږي په دې ملک کې ما او تا ته غیرت نه راځي قاري صاحب محترم اوس یو خبره وکړه ما ته خندا راغله ول زمونږ په دې هلکانو کې ښه ذهین انسانان چې مدرسې ته تللی وای نو غټ علما به جوړ شوي وای دا خبره کې متفق یم بالکل دومره خبره ورپسې وکړل چې کاشکې کالجونو ته تللی وای یو انجینر خو به دې جوړ شوی وای په دې ماله خندا راغله خندا په دې راغله چې شپېته کاله زموږ د ملک وشو تر اوسه پورې په دې ملک کې اسپتال هم نشته ډاکټر هم نشته انجینر هم نشته دا زما دعوه ده که ته وایې چې ولې ډاکټران خو شته که نه نو که ډاکټران وایي نواز شریف ولې بهر تلی لندن ته ولې تلی که نه ډاکټر نشته که نه که اسپتال وایي په دې ملک کې نو دا غټ چې ما او تا ووټ وله ورکوو زما او ستا په ووټ باندې ایم ایل ای شي ایم پی ای شي د هغه علاج په دې ملک کې نه کېږي بهر امریکې ته منډه وي برطانیې ته منډه وي خو د دې نه پته لګي که نه چې اسپتال نشته چې کله د سړک نقشه مونږ اچوو نو مونږ انجینران د کوم ځای نه راولو د ملک کې انجینیر نشته بهر د چین نه مونږ راغواړو چې راشي زمونږ په ملک کې نقشه راله واچوئ نو په دې خبره ماله خندا راغله چې زمونږ په ملک کې دا شی نه جوړېږي د دې نه بېغمه شه شپېته کاله کې جوړ نه شو اوس به جوړېږي چې غله ورباندې ناست دي هغه مخکې لا یې څه ښه و زمونږ طالبۍ دور و د ضیاء الحق زمانه وه په پېښور کې پیاز دړۍ په 100 روپۍ شوه ټول پېښور لاک مات شو بند شو ټول پېښور هړتال و ولې دا پیاز 100 ته وختل اوس وګوره اوس څه حال دی وړه دې کوم ځای ته رسېدلي دي غوړي دې کوم ځای ته رسېدلي پیازو آلوګان دې کوم ځای ته رسېدلي دي ملک تباه و برباد دی خو عوام د هغو تمه وختل هغو کېنستل و چې څومره ویې وایي ټیک دی که نه ټیک دی پخوا زمانه کې یو کس و یو کتاب واقع ذکر کړې ده د یو چا غلام و هغه سړي به خپله سپینه د معدې روټۍ خوړل او په ده باندې به یې د بوسو روټۍ خوړل چا بوس ورسره یي نو دول مړه ما خرڅ که دا څنګه چل دی آخر هغه مولا خرڅ کړي بل چا رانوئ هغه به خپله د غنمو روټۍ خوړله او دته به د وربشو روټۍ ورکول بیا د مړه دا څه چل دی ما خرڅ کا نو هغه خرڅ که داسې مولا رانیوه چې هغه خپله خوراک د وربشو کوي او دته یو شی نه ورکوي د بیا وویل ما خرڅ کا نو آخر داسې سړی رانیوي چې هغه خپله م خوراک نه کوي او دته م خوراک نه ورکوي او دا سر یې وله وخروي او د شپې به دی کېنستی او دا بتۍ به یې وربله کړل که نه په دې سر به یې مومبتۍ وله کېښودل ول خو زما زه دلته کتاب مطالعه کوم ستا په دې رڼا کې دقه چل آخر هغه سړی ټینګ شو مولا ته یې نه ویله چې ما خرڅ کا نو چا تپوس ورنه وکړي چې هلکه غلامه دا ځل د مولا نه مطالبه نه کوي چې ما خرڅ که دا ولې سره د دې چې روټۍ هم نه درکوي سر یې هم دله خرولی دی او هغه مومبتۍ هم په سر در لګولې د اور هم در باندې بل دی غږ نه کوې دا ولې و دا ځل یې یېرېږم که چېرته دې مولا ته ما وویله چې ما خرڅ کا داسې څوک به مو رانیسي چې هغه به سوچ وکړي چې په دې سترګو کې تیل دي نو هغه پلیته به زما سترګو ته راواچوي په دې به اور بل کې کوي وایي تیل څله د بهر نه راوړم و ځکه یېرېږم
نو موږ پاکستانیان هم دغه شانې شو. اوس غږ نشو کولی، که مو غږ وکړه خدای خبر چې وروسته به بیا څوک را باندې مسلط شي، کم یو څوک به راوشي. الله دې په موږ باندې صحیح حکمران راولي. د دې دپاره دعاګانې کوئ الله داسې خلیفه د مسلمانانو راولم چې در مرګه را باندې ناست دي، دا الیکشنې دا ټولې ختم شي، انسانان هغه د آرام ساه واخلي. نن خو دا شی نشته که نه 15 کاله جنګي هغه 15 کاله هم دې نشي پوره کولی، یو په بل باندې د خپو سر راخکي. د ملک خزانې ټول په دې ظالمانو باندې لوټ شوې. یتیم هغه کونډه هغه غریب هغه مسکین د هغه دپاره یو شی نشته او د ده دپاره هر څه دي. نو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه، په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ګران لګي ما عنتم هغه چې تاسو په مشقت کې اچئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اعلان وکړي اے خلکو په تاسو باندې الله حج فرض کړي، الله په تاسو باندې حج فرض کړي، فحجوا نو تاسو حج وکړئ. یو صحابي پاڅېدی ویل یا رسول الله دا حج به د یو کال دپاره په عمر که به هر کال مونږ حج کوو؟ نبی علیه السلام خاموش. هغه بیا سوال وکړي، نبی علیه السلام بیا خاموش شو. هغه بیا سوال وکړي، نبی صلی الله علیه وسلم ډېر غصه شو. او غصه ولې شو؟ ول که ما دا ویلي وای چې نعم و هر کال به په تاسو باندې حج فرض وای، ستا 80 کاله عمر دی، 80 حجونه به در باندې فرض کېدلی او تا به نشو کولی. نن انسانان یو نشي کولی، 80 به چېرته وکړي. نو ځکه نبي علیه السلام عزیزون ډېر ګرانو په خپل امت باندې، د دې امت دپاره پیغمبر ژړلی دي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړل، ډېر یې وژړل. جبرائیل علیه السلام الله راولېږي چې لاړ شه د محمد رسول الله نه تپوس وکړه ای پیغمبر په څه ژاړې، ولې ژاړې؟ جبرائیل علیه السلام رالی د نبی علیه السلام نه تپوس وکړي ستا رب وایي ته ولې ژاړې؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د خپل امت دپاره ژاړم، د خپل امت دپاره ژاړم. یا الله زه نه خوشحاله کېږم چې زما یو امتي په جهنم کې، لا هم زه نه خوشحاله کېږم. نو الله پاک وحی راولېږل ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم انا سنرضیک فی امتک، مونږ به ستا په امت کې راضي کو، ولا نسوک خفه کوو به دې نه. نبی علیه السلام یو ورځ ناست دی، صحابه کرام په یو خیمه کې ناست دي او خیمه هم ډېره تنګه ده. صحابه کرامو ته مجلس وکړي، ولې هغه خپلو صحابو ته ویل ای صحابو ای تاسو غواړئ چې تاسو د ټول جنتیانو درېیمه برخه شئ؟ ټول جنت په هغه کې څومره انسانان دي د هغو درېیمه برخه تاسو. صحابه کرام ویل یا رسول الله ولې نه، دا خو ډېر خوندوره خبره ده. نبی علیه السلام وفرمایل زه امید لرم چې تاسو به د ټولو جنتیانو نیمه شئ، نیم به د نورو امت وي، نیم به زما امت وي. بیا وحی راله، مزید وحی راله. نبی علیه السلام زما دا امید دی چې تاسو به د ټولې دنیا 2 برخې د جنت وګرځېږئ، یو برخه به د مخکنو امتو وي او 2 برخې به د دې امت وي. یو روایت کې راځي 120 صفه به وي، په قیامت کې به صفونه ولاړ وي، 120 صفه. په دې 120 صفو کې 80 صفونه د دې امت دي، دا به ټول جنت ته ځي. او دا نور امتونه هغه ټول 40 صفونه دي. د دې امت په مقابل کې درېیمه برخه ده، ګویا 2 برخې دا امت دي. نو انا سنرضیک ولا نسوک، ای پیغمبر زه به تا خوشحاله کړم، زه به تا خفه کوم نه. نو عزیز علیه ما عنتم، په پیغمبر باندې ډېر ګران پرېوتن هغه څه ما عنتم علیه چې په تاسو باندې مشقت راځي د هغه په وجه. حریص علیکم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرص کوونکی دی ستاسو په ایمان باندې. زمونږ د دې علماو سره حق د پیغمبر حرص دی. زمونږ علما چې څومره دي هغه تاسو ته وایي چې ای خلکو راشئ ستاسو جولې د خیر د زړه کې کم. دا زموږ اجتماع را روانه ده، په اجتماع کې به هر عالم دقه وایي ای مسلمانانو راشئ ستاسو جولو ته خیر درچو. پخوا زمانه کې بدعتیان وه، باطل فرسته وه، هغه به په قسمه قسم بهانو باندې د مړي به جلا ټکه سو، د بچه پیدا کېدلو جلا ټکه شو، د کوژدې جلا ټکه سو، د واده جلا ټکه سو. زمونږ علماو دا ټکسونه مکسونه ټول ختم کړل، ویړیا دن پردن، خو لیکن خلک نه تیاریږي.
ارمان چې دا خلک و دې پرې دین ته د سم دین ته تیار شي در دې بهتره دین به څوک نه کې بیان تاسو ته او دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح خادمان صحیح وارثان دي چې پیغمبر فرمایلی دي العلماء ورثة الانبیاء علما دا وارثان د انبیاء علیهم السلام دي الله دې په دې لږو خبرو باندې زموږ نه راضي شي دا کوم مجلس چې وشو په دې ځای کې بیانونه وشو حضرت مفتي صاحب بیان وکړ نور علماو بیانونه وکړل الله دې په دې کړو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي زه خو موږ وخته چې ډېر اوږد بیان وشي خو تاسو ته یار د جمعې بیان شوی و نو تنګ به وئ بیا بل بیان وشو اخر زمونږ په پته لري په پښتو پوهېږئ که نه مونږ خو د کوټې پښتو ده که نه لا پوهېږئ که نه پوهېږئ دا لا بل مصیبت دی که نه نو ځکه په تاسو باندې به شاید چې بوجل راغلی بوج به در باندې راغلی بس په دقه باندې اکتفا کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ الہ العالمین دا